الله پاک مونږ او تاسو له یو دوه عظیمې هستۍ راکړي چې د مور او پلار په شکل کې دي او یاد ساتئ ښځه میلاویږي خو مور او پلار بیا نه میلاویږي چې مونږ او تاسو د مور او پلار خدمت کوو د مور او پلار قدر کوو او مور او پلار له عزت ورکوو حضرت موسی علیه السلام الله ته عرض کړي یا الله په جنت کې به زما ګاونډي څوک نو الله جل شانو ته وفرمیل یو قصاب به ستا ګاونډي نو حضرت موسی علیه السلام ډیر زیات حیران شو هغه یا الله ایله قصاب زما ګاونډي نو چې کله موسی علیه السلام لاړه بازار ته ویې کتل یو قصاب ناست دی او غوښه خرڅوي څنګه چې عام قصاب ناست دی بیا یې لږه غوښه په شاپر کې واچوله روان شه حضرت موسی علیه السلام هم ورسره شه چې کله کور ته ورسېد یو بوډۍ زنانه ده ضعیفه هغې راواغسته پاکه یې کړه او د هغې خدمت یې وکړو بیا یې هغې له هغه روټۍ نرمه کړې وه غوښه هغې ورته ورکړه او دومره کمزورې وه چې هغه کېناستې نه شو نو په یو لاس یې هغه زنانه ونیوله په بل لاس وله هغه روټۍ په خوله کې ورکوي نو چې کله یې مړه کړه سملوله یې هغې په اشاره وویل چې بس هغې چې کله سملوله نو هغې دا شونډې وخوځېدې څه الفاظ یې ووي نو حضرت موسی علیه السلام وفرمیل وی دا څوک ته او دا څه وایي نو هغه قصاب په جړا شو ای میلمه وایي څه به وایي دا زما مور ده چې زه کله هم د دې خدمت کومه نو دا وایي الله دې په جنت کې د حضرت موسی علیه السلام ګاونډي کا نو چېرته موسی او چېرته قصاب نو حضرت موسی علیه السلام ورته وفرمیل چې زه تا ته زیری در کوم چې د دې مور دعا ته د موسی علیه السلام ګاونډي کړې بل نبی علیه السلام به ارشاد فرمایه وایي کاش زما مور جمدی وې کاش زما مور جمدی وې او ما د هغې خدمت کولې او ما د ماسخوتن مونځ کولې په مصله ولاړ وې فرض مونځ مې کولې نفل نه فرض او دلته زما د کور نه زما مور اواز کولې چې محمد صلی الله علیه وسلم او ما زر مونځ ماتولې مونځ مې پرېښودی او مور لتلې چې مور یې وایه محمد صلی الله علیه وسلم حاضر دی نو دا د نبی علیه السلام په سینه کې دا غم و دا ارمان و نو دا به فرمایل کاش زما مور جمدی وې ځکه پلار یې خو نه و لیدلی خو د نبی علیه السلام د پیدا کېدو نه مخکې وفات شوی مور یې لیدلې وه او مور هم ته د شپږ کاله په عمر کې بیا جدا شوه نو نبی علیه السلام چې کله راته نو دی نبی علیه السلام د شپږو کالو او د مور ښي سیټ ته ناست و د مور چې کله زنکدن شروع شو د مرګ هغه آثار نو نبی علیه السلام هغې مور ته جاړي بیا چې کله مور بیخي اخیری سلګی شو نو هغه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یې سینې ته جوخ کو او په جړا شو زه خو د دنیا نه ځمه خو داسې یو نور داسې یو رڼا پرېږدمه چې د ده رڼا به په ټوله دنیا کې د قیامته پورې الله پاک خوروي نو بیا چې کله مور وفات شو نو نبي علیه السلام د مور په سینه باندې ورپرېوته او په جړا شه او بیا چې کله هغه دفن شوه ام ایمن رضی الله عنها نوکره وه نبی علیه السلام د دې باره کې فرمایي که څوک جنتي ښځه لیدل غواړي نو ام ایمن ته دې وګوري دا ام ایمن رضی الله عنها چې ده دا جنتي ده نو ام ایمن رضی الله عنها وایي چې کله دا مور مبارکه دفن شو او ما محمد صلی الله علیه وسلم ځان سره که راوستم نو نبی علیه السلام زما نه منډه کړه وایي چې زه ورغلم نو پیغمبر علیه السلام د مور په قبر دغه شان ملاستې د پاسه د مور په قبر ملاستې او جاړي او دا الفاظ یې وی ای زما مورې تا ته خو پته وه چې ستا نه علاوه زما په دنیا کې هېڅوک نشته او تا هم زه پرېښودمه مور ډېره زیاته خوږی مور ډېره زیاته خوږی د هغې کس نه تپوس وکړه چې د چا مور نی مور یې مړی ورته ویې روجماتي کې ستا په زړه باندې څه چیرېږي او د هغې کس نه تپوس وکړه چې د هغه پلار نی نو زما درخواست دی د خپل مور او پلار قدر وکړو یقین وکړه دا ډېره لویه سرمایه ده د مور دعا انسان هغه ځای ته رسوي چې د دې انسان تصور هم نشي کوی د عبدالرحمن سدیس صاحب چې دی کوم چې د کعبې امام دی عبدالرحمن سدیس صاحب ده وایي ماشومونو روانې وکړو نو یغې مور ورته په غصه کې وی الله دې د کعبې امام کا زویه الله دې د کعبې امام کا نو د مور هغه غصه کې هغه دعا داسې ولګېده الله پاک دا نن د کعبې امام دی عبدالرحمن سدیس صاحب الله دې ژوند کې برکت واچي چې قرآن وایي سړی وي که اوس نازلېږي داسې خو قرآن وایي خلک د هغه طرزونه کوي نو دا د مور هغه دعا وه په غصه کې وي الله دې د کعبې امام کا نو چې موږ او تاسو میندو ته هم زما درخواست دی چې بچو ته دعاګانې کوي په غصه کې عبدالرحمن د حافظ صاحب ته په غصه کې دعا وکړه خیرې دې ورته نه کوي بعضې ټایم مور خیري وکړي هغه د قبلېدو ټیم یې کله وي خدای دې د ټرک لاندې که خلک کله وي الله دې قیمې کا
کله وی چې په ټیر په د ګاډي په ټیر پسې د غوښې نښتي نو خیرې نه کول، خپلو بچو له اولاد له عزت ورکول او د اولادو له مینه ورکول. د مور پلار هم مقام دی، خو داسې د مور او پلار باندې د بچو هم حق دی. نو چې موږ او تاسو هغې له محبت ورکو، بچي سره سختی نه کوو، بچي له محبت ورکو، مینه وله ورکو که نه. یو کس یو سټوډنټ و هغه مولانا طارق جمیل صاحب وي، هغه ماله راغې ملاقات له کور له چې ما ټول پاکستان ټاپ کړی دی، دومره قابلو، خو ما 3 پیرې د خودکشۍ اراده وکړه خو الله بچ کړم. نو ما ورته چې بچیه ته دومره قابل خودکشي ولې کې؟ وایي زه چې کله هم کور ته راشم نو زما د مور او پلار جګړی، نو زه د په دې تنګ شوی یم. نو چې موږ او تاسو بچو له محبت ورکو، مینه ورکو او دوستانه تعلق ورسره ساتو، یرو یا نه دومره سختی ورسره نه کوو. اکثر موږ بچي دومره ویرو، دومره سختی ورسره کوو، هغه عجز بیا د هغه نه هیڅ هم جوړ نه شي. نو موږ او تاسو انشاءالله او نرمي به موږ په تاسو په ځان کې پیدا کړو، د نرمۍ معاملې هر چا سره کوو. تاسو دې اوبو ته وګورئ که نه، د اوبه په دې رواني په دې خوړ کې یا په نیر کې نو دې له چې څه ګټه راشي، کاڼې راشي، نو د هغې ګټې سره نښلي نه کاڼي سره، بلکې داسې د هغې نه چارو طرف تاو شي، ځان له لار کوي. نو دا اوبه په دې کاڼو کې هم لارې کوي. نو زړه خو بیا د غوښې دی چې موږ او تاسو نرمي کوو او موږ او تاسو د مور پلار سره، نو انشاءالله دا په زړه خو د غوښې دی نو زړه کې هم لار کوي. نو چې موږ او تاسو انشاءالله مور او پلار قدر کوو، مور او پلار له عزت ورکو او چا نه خپئ. د روژې مبارک میاشته حدیث مفهوم دی، د 4 کسانو په رمضان کې هم بخښنه نه کیږي، د 4 کسانو په روژه مبارکه کې هم بخښنه نه کیږي. یو چې شراب څکي، دویم چې د مور او پلار نافرمانی، بل چې کینه ساتي په زړه کې کینه، بل چې رشتہ دارانو سره رشتې کټ کوي، تعلق نه ساتي. دا 4 کسانو په رمضان کې هم بخښنه نه کیږي. نو چې دا په چا کې دا 3 کارونه وي نو چې په دې رمضان مبارک کې توبه وکړو، خصوصا د مور او پلار قدر کوو. ځکه نبی علیہ السلام فرمایي، صحابه وایي چې نبی علیہ السلام په یو منبر قدم کېښه، په منبر فرماشه قدم یې کېښه نو وي آمین، 3 دعاګانې کړې وې اخیرې. نو په کې دام و چې هلاک دي شي هغه کس چې د مور او پلار په بوډاوالي کې بیا مومي، یو بیا مومي یا دواړه بیا مومي او د هغې په خدمت باندې جنت حاصل نه کړي، نو داسې کس د هلاک شي. جبریل علیه السلام خیري کړي او نبی علیه السلام په امین ویلي. نو په دې کې شک نشته دا خیرې اډو رد کیږي نه. نو چې موږ او تاسو انشاءالله د رمضان المبارک میاشته چا نه مور او پلار خپئ، نو انشاءالله مور او پلار راضي کو. انشاءالله الله دې موږ له د عمل توفیق راکړي.